آیا مونږ د اذان جواب به څنګه ورکو؟ نو کله چې هم یو مؤذن اذان کوي نو هغه الفاظ به دهراوو مونږه کم چې مؤذن په اذان کې وایي. خو لیکن کله چې مؤذن حي علی الصلاة حي علی الفلاح تراشي نو دغه الفاظ به مونږه نه وایو کم چې مؤذن وایي. ځکه مونږ ته خپل استاد محترم د درس په دوران کې دا ویل چې حي علی الصلاة کله مؤذن وایي نو د دې مطلب دا دی چې تاسو مانځه طرف ته راشئ، او د حي علی الفلاح مطلب دا دی چې تاسو کامیابی طرف ته راشئ. ځکه کامیابی دا د الله تبارک وتعالی په عبادت کې ده، نو تاسو دغه د عبادت لپاره د الله کور ته تشریف راوړئ. نو دغه الفاظ به ځکه نو دهراوئ چې دې کې مؤذن وایي حي علی الصلاة تاسو مانځه طرف ته راشئ، او ته په دکان کې ناست یا په لاره کې یا په خپل کور کې یا په پټي کې او تم دغه وایي چې حي علی الصلاة مانځه طرف ته راشئ. نو مؤذن په جمعات کې وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، او ته په لاره کوڅه کې تم وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، ته چې کامیابی ته او مانځه طرف ته د پټي ته راشئ یا د دکان ته راشئ. دغه قسم ته الفاظ ویل دا د اذان پورې استهزاء ده. نو ځکه مونږ به نور مغه الفاظ وایو کوم چې مؤذن وایي، ولیکن حي علی الصلاة چې کله مؤذن وایي نو مونږ به وایو لا حول ولا قوة الا بالله. همدغه شان کله چې مؤذن وایي حي علی الفلاح نو مونږ وایو لا حول ولا قوة الا بالله. ځکه چې مونږ ته راتګ او د کامیابی طرف ته تګ دا د الله په توفیق سره کیږي. نو چې کله شیطان یا نفس په انسان باندې غالب وي نو دی بیا عبادت کوي خو لیکن کمزوري وي، زړه نه کیږي چې جمعات ته لاړ شي، ولې هلته په ده باندې نفس غالب دی، په ده باندې شیطان غالب دی. نو موږ به ځکه وایو چې لا حول ولا قوة الا بالله. همدغه شان محترمو کله چې موږ مونځ ته بیا ودرېږو او اقامت کوونکی اقامت کوي یعنی متکبر تکبیر وایي نو موږ به همغه الفاظ دهراوو، خو لیکن کله چې هغه وایي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نو موږ به وایو اقامها الله وادامها. مخکې الفاظ دي مغه طریقه ده، خو صرف قد قامت الصلاة کې موږ جواب څه ورکوو اقامها الله وادامها، چې الله تبارک وتعالی دې همدغه شان موږ استقامت راته نصیب کړي او قائم او دائم دې الله تبارک وتعالی موږ په عبادت باندې تر اخر خاتمه پورې چې کوم دی وساتي. او کله چې بیا د سحر مونځ کیږي او د سحر مونځ د پاره مؤذن اذان کوي او دغه الفاظ پکې وایي الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم، چې د دې ترجمه وشوه چې مونځ د خوب نه ډیر زیات بهتره دی. نو مونږ چې کله دغه आवाज وورو نو مونږ به وایو صدقت وبررت. ای مؤذنه ته چې مونږ جمعه ته رابلې د عبادت لپاره او تا دغه قسم ته جمله استعمال کړله الصلاة خیر من النوم، نو تا صدقت وبررت، تا رښتیا وویلې او تا د یو نیکۍ کار وکړلو چې مونږ د دې غفلت د خوب نه راپاسولو او مونږ به اوس جمعه ته درځو د مونځ دپاره چې هغه د جمع سره ادا کړو.